د سواد په بایپاس باندې چې کم غیر قانوني هوټلې دي په هغې حکومت شروع کړه هغه هوټلې چې دی هغه حکومت ورانوي خو عوام دا تپوس کوي په هغه ورځ تاسو دا مشیندرانې چېرته وې چې کسان سین وړل نو کله چې تاسو دا تپوس وکړو او کسانو به دې پسې پوسټونه وکړل هغې زور ونیولو انتظامیه چې دی خپل کار شروع کړو خپل کار شروع کړو دا د دې کار دی چې کم غیر قانوني آبادیانې دي چې هغه دې ورانې کړي خو د دې دا تپوس کول پکار چې د دې اجازت چا ورکړه کم افسر چې ورکړه هغه افسران نه پکار دي تاسو له دغه تپوس کول پکار دي دا نه دی پکار چې دا ولې ورانېږي دغه د وران شي خو د دې دا تپوس کول غواړي د دې اجازت چا ورکړو هغه هوټل والو هم پکار دی چې په هغه وخت کې کم کس دی له اجازت ورکړی دی ټوله ذمهواري د هغه چې د موږ له اجازت نه وی راکړی موږ به دومره پیسې چې دی دا په ریزې باندې نه لګولې خو هغه ولې اجازت ورکړی د هغې د وجې نه چې دی اوس دغه هوټل چې دی ورانېږي او انتظامیه چې دی هغې خپل کار شروع کړی دی خو دغه ځای کې لږ بره چې لاړ شي نو هلته کې د امیر مقام هوټل دی هغه بیخي د سیند په منځ کې دی اوس ګورو چې هغه هوټل ورانې که نه ورانې هغې ته خو نږدې شوي دي چې هغه ورانې که نه ورانې هغه هم د سیند په منځ کې دی نو تاسو له دغه تپوس کول پکار دي دا نه دي چې تاسو د هغې خلاف راوچت شئ تاسو وایئ چې دا ولې ورانېږي او خلک چې دی دا بېروزګاره کېږي دا هوټل په نور ځایونو کې چې دی په هغې کې به جوړېږي او په هغې کې به دغه کسان په کار کوي دغه شان دي که تاسو دا عوام د دې خلکو سره ودرېږئ چې کم غیر قانوني کارونه کوي نو دا ملک چې دی دا به دغه شانتې وراني تاسو خپل تپوس وکړئ لکه څنګه چې دا کسانو تاسو تپوس کوو او حکومت اکشن واخیستلو نو دغه شانتې تاسو د دې تپوس وکړئ چې د دې اجازت چا ورکړی دی هغه افسران چې دي دا دې ونیسي چې هغه افسران ونیسي کم چې کرپټ دي لکه کم چې په رشوتو باندې کار کړی روپۍ ورته میلاو شوي دي او دا کارونه یې کړي چې هغه ونیسي نو دا ملک چې دی دا به برابرېږي به دې چلون نه برابرېږي چې تاسو د دغې خلکو سره ودرېږئ او بیا وایئ چې حکومت کار نه کوي نو حکومت چې خپل کار کوي نو چې تاسو د هغو خلاف ودرېږئ نه به سخت خپل کار وکړي